वालेकुम सलाम। खैर खैर है। बाबा दा कोर्स तासो दे आओ दा जमा दे बुचुड़िया। उमर दे सोना दे बाबा उमर मिजी पिंजा कमातिया का पिंजा कमातिया का हां कर सके बाबा कर न हमको ये दिन रात पे मेरा पीछे को प्रोटे او बच्ची दे बच्ची में मच्छर दिया दे आले होने दे दिमागी तवाजुन खराब थी बिल्कुल खराब थी او नूर बच्ची दे او दोनों में जी दयावे हो दिमागी तवाजुन खराब थी खजी او یو می دا اتو نه وکړو ورته بچوړې ده هغه لږ گزاره کوي خو هغه معصوم دی نو گزاره څنګه چلیږي د کور کې گزاره چې یو راځي بل راځي څوک لا وړو والی څوک لا چې نیولي زمونږ هغه ټیم پاس کېږي نور پدې پترو کې ناشو دا بچی می د دې ګرمۍ نه جوړه شو غرمه ورته ورپرېوته ولې چې ستوری نشته غرمه دي ټول بابا دا کور د خپل دا لا چا دا زیرا کړی دی دی وړو دی ور کړی دی سوي چې ځان په کور جوړ کړ او ځان په دې لا کوډه جوړ کړي دا لیونی دی د کاروبار نه دی چې د دې سر په سوري شي او دا بره پلینټر دی کا پچای دی جین او دا د ټوکی لګولې د پړ دی د شادا پاکستان زوی من که خدای پاک د ایمان سره مرګ راکړي خو ما د دې ژوند نه خلاص جی دا دنیا چې دا په انسانیت آباده ده جی په دې دنیا کې ډېر نیکان خلک دي پوهان خلک پاتې کېږي او مطلب دا دی په دې معاشره کې زموږ سره دلته داسې خلک دي چې هغه د عجزانانو بېوسه خلکو سره امداد کوي نو زه د خپل طرفه مال زما ملګرو لږې پیسې رالېږلې دي چې داسې بېوسه نو دوه درې پیرې راته دلته خلکو ووایي چې داسې بره یو بابا پاتې کېږي چې وړوکی غونته کې کور دی دوه بچي ذهني توازن خراب دي او په کور باندې له پاسه لینټر نشتی هغه ټیم غونډه پترې په لګېدلې او ټوکي کور ته چار چاپیره لګولې دي په موجوده وخت کې په دې علاقه کې په دې غریز ځای کې تماتره سچونه زیات مستحق ښکاري دا زما ملګرو 10,000 روپۍ رالېږلي دي د هغو د طرفه ما تاله درکړې الله دې درجه درکړي الله دې هغو هم اجر ورکړي تاله دې ما اجر درکړي او الله دې تاسو ټول داسې توفیق او طاقت درکړي چې د دوک انسانیت خدمت وکړي امين الله دې باندې رحم او فضل وکړي زه خو داسې شوی ما چې خدای له راغلی لکه هغه ایستوالی کېږي ډیره مهرباني مینوالو په الله ګران شئ مینه او مننه دا بابا ستاسو څه نوم دی بابا بخنظیر نوم یې دی بابا او دی په بخمن ماله رحیم آباد کې د چینې نه بره په غر کې پاتې کېږي چې دا بابا وایي چې زما 75 سال عمر دی او یو بچی چې دی د 14 کالو دی که د 12 کالو دی هغه ذهني توازن خراب دي یو لورکۍ د هغې هم ذهني توازن خراب دي څه کار کولی نه شي د دې علاقې خلک ورسره امداد کوي څوک ولا چینی اوړه وغیره د خپل وس مطابق ورسره د علاقې خلک ډېر امداد کوي چا ولا دا ځای هم ورکړی دی د دې وړوکې غونته کې ځای دی په دې باندې دا چاته د خلکو ورسره لږ امداد کړی څه لږ ډېرو یو کوډګۍ غونته کې پیدا راښکړې خو له پاسه پې پتري نشتي او د کور د پردې دپاره یې د دې کور نه چار چاپېره دا ټوکې لګولي دي نو زه د دې علاقې کې چې څومره مخیره زراعت دي یا د الله تعالی د څونه ایواد چې دی په دې کې څونه مخیره زراعت دي په الله مین خلک دي او مطلب دا دی د غریبانانو سره امداد کوونکي دي نو په موجوده وخت کې دا بابا چې دی دا ډېر زیات کمزوری دی بېوسه دی الله تعالی وایي چې د سپینګري د سپینو ډکو نه ماله حیا راځي مهرباني وکړئ د دې بابا سره امداد وکړئ چې کم از کم دی د خپل کور دا لږه ډېره چاردیواري وکړي ملګرو 10,000 روپۍ رالېږلې خو له ما وکړي خو په 10,000 روپۍ خو 10,000 خښتم تقریبا نه کېږي لږ امداد ورسره تاسو وکړئ چې د دې کور نه کم از کم دا چاردیواري او به دې دغه نه دا پترۍ لر کړي ولې چې به دې که خو دا ګرمي نه مونږ په کور کې دننه په پکو او په روم کولرو باندې د ګرمۍ نه خلاصېږو نو دو په دې پترو کې غریبانو ته ډېر تکلیف دی بېوسه دي بابا خپل نمبر دی خلکو ته په سکرین ووایه 0344 98 98
260 بیا یې ووایه 0344 98 91 260 ما ته اوس ووایه 0344 0344 98 98 91 260 260 دا د دې بابا نمبر دی په دې وسره ډایرکټ رابطه کوئ ما سره رابطه مه کوئ ډایرکټ د دې بابا سره رابطه کوئ ډایرکټ د دې بابا سره امداد وکړئ چې زر تر زر دا کور جوړ شي ډیره مننه مینوالو په الله ګران شي مینه او مننه دا دنیا په انسانیت آباده ده د سخو خلکو د وجې دا دنیا الله تعالی لا آباده ساتلې ده الله تعالی یو د هر قسمه مشکلاتو تکالیفو مصیبتونو اپتونو بېوسۍ بېبسۍ او بیماریان بچ وساته او په الله ګران شي الله یو ښاد او آباد ساته ډیره مننه السلام علیکم